د باینری نمبر سیستم په اړه کې باندې په دې لیکچر کې خبرې اترې کوو او تاسو ته بخایو چې دا باینری نمبر سیستم څه ته وایي. د باینری نمبر سیستم ته نمبر سیستم وذ بیس 2 هم ویل کېږي. دا باینری نمبر سیستم هغه نمبر سیستم دی کوم چې صرف او صرف مشتمل وي په دوو نمبرز یعنی په دوو ډیجټس باندې او هغه دوه ډیجټس کوم دي هغه 0 او 1 دي. د نمبر سیستم ته باینری سیستم په دې وجه ویل کېږي ځکه چې دا سیستم صرف او صرف په دوو نمبر 0 او 1 باندې مشتمل دی نو په دې وجه دې ته باینری نمبر سیستم ویل کېږي. دې ته وګورئ دا موږ یو دوه اگزامپل اخیستي دي د باینری سیستم. دا به تاسو داسې ریډ کوئ 110 یعنی موږ لیکلي دي 110 بیس 2 که چېرته دا تاسو داسې ریډ کو چې 110 بیس 2 نو دا به غلط وي. دغسې دې ته وګورئ دا به داسې ریډ کوئ 101 بیس 2 که چېرته دا تاسو داسې ریډ کو چې 101 بیس 2 نو دا به هم غلط وي. نو په دې ځان پوه کړئ چې بیس والا چې کوم نمبر دی نو دا به څنګه ریډ کوو. نو هغه تاسو ته ما وویل دا خو موږ د باینری سیستم د پیژندګلو په باره کې ډسکشن وکړو. اوس تاسو ته ښایو چې یو ډیسیمل نمبر به موږ څنګه باینری نمبر سیستم ته کنورټ کوو. دا د موږ لیکلي دي کنورژن اف ډیسیمل سیستم انټو باینری سیستم. نو په دې کې به موږ د ډیسیمل نمبر چې دی نو هغه به راخلو او باینری سیستم ته به کنورټ کوو. نو ځان مکمل پوهه کوو. یاد ساتئ هر یو پازیټیو نمبر چې دی نو دا موږ باینری سیستم ته کنورټ کولی شو. نو خوا که دغه نمبر اډ وي او که ایون وي یعنی هر یو اډ او ایون نمبر مونږه باینری نمبر سیستم ته کنورټ کولی شو. ایک نه دی ایک په خپله په باینری سیستم کې دی ځکه چې په باینری سیستم کې دوه نمبر چې دي نو هغه چې دی نو په هغې باندې دا مشتمل دی هغه 0 او 1 دي. نو 1 خو په خپله 1 دی نو په دې وجه دا 1 چې دی دا الریډي په باینری نمبر سیستم کې موجود دی. دا تاسو ته ښکاري دا 45 او 87 مونږه ایز اگزامپل اخیستي دي. دا 45 چې دی نو دا په باینری سیستم ته مونږ کنورټ کوو او دغسې دا 87 به هم مونږه باینری سیستم ته کنورټ کوو. د دې نه وړاندې چې دا 45 او 87 مونږ باینری نمبر سیستم ته کنورټ کوو نو د دې د کنورژن دپاره څه اصول دي نو په هغې باندې ځان پوهه کړئ چې اصول څه دي. نو کله چې تاسو یو ډیسیمل نمبر باینری نمبر سیستم ته کنورټ کوئ نو د ټولو نه اول به داسې کوئ چې هغه نمبر به راخلئ او په 2 به ډیوایډ کوئ. په 2 به ولې ډیوایډ کوئ په 2 به ځکه ډیوایډ کوئ چې تاسو ډیسیمل نمبر څه ته کنورټ کوئ باینری نمبر سیستم ته کنورټ کوئ. نو په دې وجه به دغه په 2 باندې ډیوایډ کوئ. او دویم اصول څه دی؟ دویم اصول دا دی چې په ریمایندر کې به 0 او 1 لیکئ. د 0 او 1 نه علاوه به بل یو نمبر په ریمایندر کې نه لیکئ. تل نمبر اصول دا دی چې هغه نمبر به تر هغې ډیوایډ کوئ تر څو چې هغه نمبر کمپلیټلی ډیوایډ شوی نه وي. فورت نمبر اصول دا دی چې کوم ریمایندر ستاسو سره 0 او 1 راشي نو دغه 0 او 1 چې دی نو دا به تاسو په ریورس آرډر یعنی د باټم نه ټاپ طرف ته لیکئ. اوس راځو دا 45 چې دی نو دا باینری نمبر سیستم ته کنورټ کوو چې ستاسو کنسپټ کلیر شي. دا 45 چې دی نو دا ډیسیمل نمبر دی دا به اوس موږ څه ته کنورټ کوو باینری نمبر سیستم ته به کنورټ کوو. نو داسې کار به وکړئ څنګه چې وړاندې ما تاسو ته وویل چې دا 45 چې دی نو دا به په 2 باندې ډیوایډ کوو. نو 45 چې کله موږ په 2 ډیوایډ کوو نو دا به داسې وکړئ اسانه خبره داسې ده 2 دونه 4 او 2 دونه 4 دلته څه دی دلته 5 دی او موږ 4 راوستو نو د 5 نه چې 4 لرې کړي نو 1 راځي نو دا 1 دا دی موږ په ریمایندر کې لیکلی دی. او داسې تاسو هم ویلی شئ چې 22 دونه 44 نو دلته خو 45 دی نو 22 دونه 44 او 1 45 نو دا 1 زموږ سره په ریمایندر کې راغی لکه څنګه چې وړاندې ما تاسو ته ویلي وو چې په ریمایندر کې به 0 او 1 تاسو سره راځي نو 1 زموږ سره راغی. اوس داسې وکړئ چې دا 22 چې دی نو دا په 2 ډیوایډ کړئ نو 1 دونه 2 او 1 دونه 2 نو 11 دونه 22 شو نو دا 22 زموږ سره کمپلیټلی په 2 باندې ډیوایډ شو نو په ریمایندر کې زموږ سره څه پاتې شو 0 پاتې شو نو هغه 0 به ولیکئ. اوس به داسې وکړئ چې دا 11 به په 2 ډیوایډ کړئ نو 5 دونه 10 نو دلته خو زموږ سره 11 دی نو زموږ سره 5 دونه 10 راغی نو دلته 1 پاتې شو په هغه موږ په ریمایندر کې ولیکو. اوس بیا دا 5 په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو 2 دونه 4 او دلته څه دی 5 دی نو 1 په ریمایندر کې ولیکئ او موږ دا لیکلی دی. اوس دا 2 بیا په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو 2 کم 2 نو 2 کم 2 یعنی دا 2 چې دی دا په 2 باندې کمپلیټلی ډیوایډ شو نو په ریمایندر کې زموږ سره څه پاتې شو 0 پاتې شو. اوس داسې وکړئ چې دا کوم ریمایندر تاسو سره راغلو نو دا په ریورس آرډر کې یعنی د باټم نه ټاپ طرف ته ولیکئ نو دا دې موږ لیکلي دي دا 45 زموږ سره په باینری سیستم کې برابر دی د 1011101 دا دې موږ لیکلي دي 1011101 بیس 2
یعنی دا ډیسیمل نمبر موږ څه ته کنورټ کو دا موږ باینري نمبر سیستم ته کنورټ کو. اوس دا باینري نمبر سیستم چې کله تاسو واپس د ډیسیمل نمبر ته کنورټ کوئ نو د دې لپاره ځان له فارموله ده او ان شاء الله هغه به په نیکسټ لیکچر کې ډیسکس کوم. اوس راځو او دا بل نمبر چې کوم دی 87 نو دا باینري سیستم ته کنورټ کوو. نو د دې لپاره هم دغه سیم طریقه ده. سیم طریقه څه ده 87 دی 87 موږ باینري نمبر سیستم ته کنورټ کوو نو په 2 به ډیوایډ کړو. نو 87 چې په 2 موږ ډیوایډ کوو نو طریقه داسې ده 4 دونے 8 او 3 دونے 6 نو دلته خو 7 نو 1 په ریمایندر کې پاتې شو. اوس 43 په 2 باندې ډیوایډ کړو نو 2 دونے 4 او 1 دونے 2 نو د موږ سره دا سره راغی دلته خو 3 دی نو 1 په ریمایندر کې پاتې شو نو 10 دونے 20 او دلته 21 دی نو 1 په ریمایندر کې پاتې شو. نو دلته دا 10 په 2 ډیوایډ کړو نو 5 دونے 10 نو 10 کو په 2 باندې کمپلیټلی ډیوایډ شو نو په ریمایندر کې 0 پاتې شو. اوس دا 5 په 2 ډیوایډ کړو نو 2 دونے 4 نو 1 په ریمایندر کې پاتې شو. اوس دا 2 په 2 ډیوایډ کړو نو 2 کم 2 نو زموږ سره 2 په 2 باندې کمپلیټلی ډیوایډ شو نو په ریمایندر کې زموږ سره 0 پاتې شو. اوس دا څه وکړو چې دا ریمایندر راواخلې او دا په ریورس آرډر کې دا باټم نه ټاپ طرف ته ولیکي او دا د موږ لیکلیم دي 87 موږ راغسته دي په باینري سیستم کې موږ داسې لیکلې دي 101011 بیس 2 دلته وګورئ 101011 بیس 2 یعنی دا 87 موږ راغستو دا باینري نمبر سیستم ته کنورټ کو. دا هم یاد ساتئ چې کله یو اډ نمبر تاسو راخلې هغه باینري نمبر سیستم ته کنورټ کوئ نو دا غي په لاس کې با چې کله تاسو هغه باینري نمبر سیستم ته کنورټ کړئ نو په لاس کې به تاسو سره 1 راځي. خو چې کله تاسو ایون نمبر راواخلې او هغه باینري نمبر سیستم ته کنورټ کوئ نو په لاس کې به تاسو سره 0 راځي. اوس وګورئ دا دوه نمبر چې موږ اخیستو نو دا دوه نه سو دا اډو 45 هم اډ دی او 87 هم اډ دی نو د دې په لاس کې موږ سره راغلی دی 11 راغلی دی. کچرته دا موږ ایون نمبر اخیستی وي نو زموږ سره به په لاس کې د دې سره راتلی 0 به راتلی او په دې باندې تاسو پریکټس هم کولی شئ. ستاسو دپاره ما یو کوېسچن پرېښی دی 125 دا 125 دی دا ډیسیمل نمبر دی دا به تاسو راوالی او په دې طریقه به دا باینري نمبر سیستم ته تاسو دا کنورټ کوئ چې تاسو سره په باینري نمبر سیستم کې د دې جواب سره راځي. اوس سوال پیدا کیږي چې آخر د دې نمبر سیستم او خاص کر د باینري سیستم څه فایده ده او دا څه یوز کیږي. نو جواب داسې دی د نمبر سیستم او خاص کر باینري سیستم چې دی نو د دې په کمپیوټر او ډیجیټل ټیکنالوژي کې ډېر اهم کردار دی. لکه کمپیوټر شو او دغه نه علاوه چې څومره ډیجیټل ډیوایسز دي نو هغه د 0 او 1 په ذریعہ کار کوي. باینري سیستم په الکترونیکس آلاتو کې د دوو ولټیجو لکه 0 او 5 وولټو سره په اسانۍ سره ناپیس کولی شي. د دې نه علاوه ټیکسټ ایمیجز او ویډیوز وغیرہ دا ټولو د باینري کوډو په صورت کې محفوظ کولای او پروسس کولای شي. د کمپیوټر ډیسیژن میکینګ او لاجیک اپریشن په باینري کوډو بیسډ دی. لنډه دا چې دا نمبر سیستم او د معلوماتو د ظاهرولو او دغه د استعمالولو لپاره انتهایی ضروری دی. باینري سیستم د ډیجیټل وړ بنیاد دی ځکه چې دا کمپیوټر ته د پوهې او د کار کولو طریقه ښایي. امید ده چې په دې لیکچر به پوه شوي وئ. ان شاء الله زه به دغه شانې اهم معلومات راوړم او ستاسو سره به شیر کوم. زبیر شاه ستا سرور اجازت غواړي د الله په امان.